أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء صدق الله العظيم. د قرآن پاک په دې آیات په تفسیر کې علامه علوسی رحمت الله علیه د امام قشیری رحمت الله علیه نه دا نقل کړی دي چې دغه بچا ډیر صاحب مور شورو حتی ز بس نور شمدنه نه هم مایوس شورو ایواش پا خو به ولا شورو په خوب کې الله تعالی د دور او تو شورو او ته د خپل بچی دی بیماری شکایت او توکل ته بچای مې ډیر صاحب مور دا او زندګي هیڅ امید نشته دا نو الله تعالی او تو فرمایي چې آیات تی شفاعت قرآن پاک کې کوم دی هغه جمع کا او هغه په دی باندې وایا او په یو لوخي باندې ولي کا هغه وینځه او په دی باندې وسکا امام قشیری رحمت الله علیه دا عمل وکړلو الله تعالی هغه بچی ته صحت وکړلو هغه آیتونه د شفا ولدغی ويشفي صدور قوم مؤمنین دا سوره توبه آیت نمبر 14 دویم آیت وشفاء لما فی الصدور سوره یونس آیت نمبر 57 دریم فيه شفاء للناس سوره نحل 69 نمبر آیت تا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سوره اسراء او بعضو کی بنی اسرائیل د لګلی یعنی اسراء اور بنی اسرائیل ایک یو سورۃ تا او آیت نمبر 82 واذا مرضت فهو يشفين سوره شعراء آیت نمبر 80 او شپږم آیت قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء حامیم سجدہ آیت نمبر 44 نو دا کوم سړی وای په خپل مریض باندې چا هغه د کینسر مریض دا چا هغه د ګردو مریض دا د اټیک مریض دا د زړه مریض دا فالج مریض دا هر قسم ته مریض وي دا آیتونه یای اور ویل کی په خپل مریض باندې سکی هر قسم ته بیماری به الله تعالی د خدموي او شفا به تعالی پوګي کوي خو یقین غوړي پوخ یقین غوړي ځکه چې قرآن پاک فیصله دا غیا صدا قرآن پاک ای خلکو د پر شفا دا کچې د موته سو یقین وبني پیدا شي الله تعالی د تاسو موټو ته بدوینه عمل کول توفیق نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.